د ملکن تانې کلی سره تعلق لرونکي د ځانګړي اسلوب سخت نوموړی قلمکار فضلي وهاب کامل شلمانی د شپږ اویا کالو په عمر کې د دې فاني دنیا نه سترګې پټې کړې او د آخرت په سفر روان شو. د خدای بخلي کامل شلمانی شعر د فلسفې د منطق یو ناشنا مجموعه ده چې لویه ګهرایي هم لري. د کامل شلمانی قلم ګڼ شمېر رنګونه شیندلي دي او د ژوند په هر اړخ یې ګټور لیک کړی دی. د خدای بخلي کامل شلمانی لیک دومره خوږ دی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سیرت یې هم بلا شمېر کلامونه لیکلي دي. د کامل شلمانی یو کتاب د صدف جړه چاپ دی او 11 کتابونه یې د چاپ په تمه پراته دي. د کامل شلمانی جنازې منځ په پلرانی کلی تاڼه کې ادا شو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. یو لوی علم لرلو او بلکې چې نو بصیرت هم لرلو، ظاهري علم هم او باطني هم، ځکه دا شاعري او ناطقاني دا په یوازې په ظاهري علم باندې کې بلکې باطني علم هم تصوف کې هم چې نو هغوی ډېر تعلق او د الله معرفت او د الله د رسول معرفت لرلو. لري نه هغه ته افر کېدو خو د کلي خلکو هغه په تخیل نه دی کړی. نو موږ وایو چې داسې هیرې د موږ نه ځي او موږ لکه د هغه د میس کوو. زما د خبرې مطلب دا چې هغه په هر لیول باندې هغه لیک کړی دی، ښه دغې کړي دي او هر چا ته فایده رسولی چې چا سره هم یو ځای شی نو لکه سنگ پارس په شان هغوی ته فایده رسولی ده. ډېر چوټ شاعران چې اوس ځان ته غټ لیکوال او ادیبان وایي نو هغه بقولې هغه په خپله باندې ویلي چې زما نه د پلاني دا زموږ نه پیدې حاصلې کړي دي او ما هم یو څو کسان داسې لیدلي چې هغه به راتلل او هغه ته به کېناستل. کامل شلمانی د ادبي تنظیمونو او د پښتو ادب داویدارونه ډېر ګیلهمند و، ځکه چې د دومره لوی ادبي خدماتو باوجود چا هم په ژوندانه نه و قدرولې. د سیمې خلکو د کامل شلمانی مرګ د پښتو ادب لپاره لوی زیان ګڼلی دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایزی، مالکن.